السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د نوې ویډیو سره تاسو خلکلې وایو ملګرو. امید لرم چې تاسو ټول واره جوړه خوشاله وي او د ژوند په مزو کې به وي. ملګرو نن په دې ویډیو کې تاسو ته یو هم خبر را مخې ته کوو چې د اویس شهید قاتلان گرفتار شوي دي او هغه قاتلان څوک دي او هغه قاتلان د کوم ځای سره تعلق لري. آیا کو تاسو د دې نشان خبرو غواړئ کو څه پرې چې زموږ د چینل مخه نه سبسکرایب کړئ زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان څخه مخه وغه چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانه دررسي. دوستانو د چارسدی په هریچن علاقې کې یو څو هفتې مخکې د اویس شهید سره کوم چې د اسلامیه کالج سټوډنټو هغه سره ډېر په بېدلتیا سره د قتل حادثه رامخې ته شوې وه چې د هغې نه بعد پولیسو خپل تفتیش شروع کړی و او ډېره په تیزۍ سره قاتلان گرفتار کول او څه به په شک بنیاد باندې گرفتار کول او څه به پې وهلې. هماغه چاپو نن رنګ راوړی دی او هغه قاتلان یې گرفتار کړل او هغه قاتلان څوک دي. هغه قاتلان نور هېڅوک هم نه دي. د اویس د خور خاوند هم په هغه قتل کې ملوث دی او دا ویل کېږي چې اویس د یوې جینۍ سره تعلق و. څه غلط تعلقات خو نه څه غلط تعلقات نه وو خالي ورسره داسې و چې تعلق پرې ورسره ساتو چې کله د هغه جینۍ وروڼه هغه جینۍ باندې پیل شو نو اویس یې په هغه شپه باندې اغوا کو او اویس په هغه شپه باندې ډېر په بېدلتیا سره قتل کو. هغه کسان د اویس د خور خاوند او د خاوند د تره زامن. اوسه پورې درې قاتلان ګرفتار شوي دي او نورو پسې چاپې شروع دي. وایي چې د دریو سره یو یا دوه کسان نور هم دي. آیا دوه یا نور یا یو ورسره نور شته یا نشته د درې خو خامخا ګرفتار شوي دي او د دریو سره اوسه پورې څه انټرویو هم نه راغلی او د پلار نه دا تپوسونه کړي وو چې ته کله په ډیزبي باندې پېښ شوی وي نو پلار یې ورته هم ویلي دي چې نه زه هېڅکله هم په زبي باندې نو مه پېښ شوی چې زما زبي یوې جینۍ سره تعلق لري او آیا که زه پې پېښ شوی وم نو ما به وله هغه جینۍ غوښتې وه او ښه په عزت باندې به مې وله واده کړی و خو نه زه هېڅکله هم نه ومه پېښ شوی او دې ظالمانو چې پېښ شول نو دې ظالمانو به ما ته لږ ویلي وو ما به دا زبي خپل پې کړی و. دې ظالمانو دومره ظلم وکړو چې زما زبي یې قتل کړو. دوستانو د قاتلانو خبرې لا نه دي شوې. ژر به وشي چې د قاتلانو خبرې به هم مخې ته راشي. دوستانو دا و زموږ نننۍ خبر کو زموږ خبر مو خوښ شوی د موږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ ترې نشان ورڅخه مخه وهئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په اسانۍ دررسي. والسلام.